ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملک خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کیمرامین راسره دی یاسر خان. د الخدمت فاونډیشن لخوا د چارسدي په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې چې کومه غونډه را جوړه شوې ده هغه د هغه یتیمانو په اعزاز کې کوم یتیمان چې ډېر زیات دردېدلي دي او بیا الخدمت فاونډیشن هغوی ته موقع ورکړي ده. نن هغوی کومه ټیلنټ را برسېره شوي دی هغوی کې هغه ټیلنټ چې کوم دی دلته کې کوم میلمانه هغه رابللو نو هغوی ته چې کوم دی نو هغه وښودی شو. د هغوی میندې راغوښتې شوي دي او میندې چې کوم دی ډېرې زیاتې خوشحاله دي. د هغوی ترونه راغوښتې شوي دي. د هغوی نور رشته دار چې کوم دی هغه راغوښتې شوي دي. ورسره چې کوم دی نو په دې کې اعلی چارواکي یعنې ډیپټي کمشنر ډي پي او डी एस पी वाइस चांसलर कैप्टन कर्नल عابد صاحب دغه شانتې نور ډېر اهم غړي اے سیګان دا ټول چې کوم دی هغې ته رابلل شي. دلته کې چې تاسو کومه دستوره ګورئ نو د دې دستورې بهر چې کوم دی زه تاسو ته بښیم چې هلته کې باقاعده پینټینګ او نور ډاکټران چې الخدمت سره کار کوي د مختلفو ادارو د مختلفو کالجونو هغه چې دوی سره رضاکار په توګه باندې کار کوي نو هغه رابللي وو. هغوی ته چې کوم دي واډونه ورکړي شو، هغوی ته سندونه ورکړي شو، د هغوی تعریفونه وشو. ورسره چې کوم دی نو هغه ډاکټرانو ستاینه کوم وشوله چې کوم د رضاکار په توګه باندې کار کوي او د الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې کوي. په دې کې د الخدمت فاونډیشن ضلعي صدر چې کوم دی پیر مسعود جان، دغه شانتې د جماعت اسلامي چې کوم دی نو ضلعي امیر چې کوم دی نو هغه هم په دې کې موجودو شاه حسین دراني ورسره چې کوم دی نو نور حسین او نور ډېر اخم غړي چې کوم دی نو هغه موږ په دې کې موږ ولیدل. دې کې باقاعده چې کوم دی وایس چانسلر ورته ډېر اخم اعلانونه وکړل چې زما یونیورسټي تاسو ته د چاندې دپاره یا تاسو لیکچر دپاره ټیچران غواړئ، زما ټیچران پروفیسران هغه چې کوم دی نو زه دوی له ورکولی شم. نو دا یو ډېره مهمه خبره چې کومه ده هغه وشوله. موږ به لږ شانتې چې کوم دی نو تاسو ته ښایو چې دغه کومې میندې خویندې دلته کې موجود دي نو دا هغه کونډې دي، د هغه یتیمانو میندې دي چې هغې کې جینکۍ دي یا کې هلکان دي. هغوی چې کوم پوزیشنونه اخیستي وو نو هغه باقاعده چې کوم دی نو هغوی ته هر څه ورکړي شو. زه به تاسو ته لږ شانتې وګوره. دا صرف زنانه چې کوم دی نو دا دلته کې راغوستي وو. بل د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس چې کوم انچارج دی نو د هغوی مې یو جهان مننه چې هغوی ولې کوم درناوی ورکړه. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده. خو ګرانو کتونکو موږ همیشه هر څه ته په نیګیټیو باندې ګورو، خو چېرې موږ سوچونه مثبت کړل نو دا د چارسدي دپاره الخدمت فاونډیشن چې کوم دی نو دا یو ډېر زه د ضلعي خبرې کوم، د ټول پاکستان خبرې نه کوم، د ټولې دنیا خبرې نه کوم. چونکې الخدمت فاونډیشن په ټوله دنیا کې کار کوي، بیا په پاکستان کې کار کوي. خو زه د چارسدي په توګه باندې خبرې ترې کوم چې کله هم سیلاب وي، داسې بل افت وي نو هغې کې د الخدمت فاونډیشن رضاکار پور چې کوم دی نو هغه لګیا وي او د خلکو د غریبانو خدمت کوي. داسې هم څوک چې یاره یتیم دی سبق نشي ویلی، دا اوس دوی یو اداره ده په پېښور کې 400 کې هغه کار کوي. نو نن موږ خو هم خیرات تقسیم پیش کوو. موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو چې یو یې خو سوچ چې کوم دی نو هغه په دغه کې مثبت دی چې زموږ د کارکردګۍ په بنیاد کې الخدمت فاونډیشن په 2010 کې الحمدلله موږ له ایوارډ راکړو او یو ایوارډ چې کوم دی نو موږ ته او نن چې کوم دی نو موږ ته په دغه کې چې کوم دی نو موږ ته ایوارډ ملو شو. نو موږ یې په دغه مننه کوو، خو په دغه صفت نه کوو. دا زموږ د خپلې کارکردګۍ په دغه باندې موږ ته خپل چې کوم دی نو هغه صله ملاویږي او خدمت چې کوي نو خدمت کې الله ملاویږي او چې کله ورته الله ملو شي بیا به داسې خلکو پروا نه کوي. خو د الخدمت فاونډیشن خپله خدمت زیات دی. دا خدمت ستاینه چې کومه ده هغه ضروري ده چې په دې موقع باندې موږ وکړو او بالکل تاسو ورسره تعاون کولی شئ. ستاسو دغه چاندې چې کوم دی دا په یتیمانو باندې لګي نو بالکل وخت ورکولی شئ، راتلی شئ، رضاکار په توګه د دې ملګرتیا کولی شئ. ډېره مننه، خوشحاله زما نوم زرویہ رحمان دی. ما د بچپن نه الخدمت فاونډیشن چې کوم دی سپورټ کوي او د بچپن نه سپورټ زیات سپورټ کړم دي. هر منث موږ له داسې فنکشنز ارینج کوي او نن فنکشن چې کوم نو دا فیملی فن میلا سلسله باره کو دلته سپورټس غالا وا چې کوم ماشومان سپورټس کې انټرسټډ دي هغې دپاره سپورټس وو، چې څوک پینټینګ کې انټرسټډ دي، داسې څوک نور سټډیز وغیره تقریر تلاوت هر څه کمپټیشن یې موږ دپاره کړی او موږ دې ډېره شکریه ادا کوو چې دوی موږ دومره سپورټ کوي او هر منث موږ له داسې فنکشنز ارینج کوي. ستاسو والد شته؟ نه جی، زما والد صاحب فوت شوی دی.
کله زه د 9 months وم چې هغې فوت شوي نو ډېر زیات ټایم نه 13 years نه دي ما سپورټ کوي زه دې سره یم فعال خدمت فاونډیشن نو ستا تعلیم به داسې برقرار و؟ ما ته خو نه لګي ځکه چې زما چې څومره فیس دی د سکول اوس زه فرسټ ایئر کې یم زما د کالج فی ما مطلب څومره فیس دی څومره زما هر څه دي هغه عمل خدمت والا کوي داسې نورې ډېرې جینکې د دې باره کې څه ویلی شي چې هغې والدین نشته دی او نن تعلیم کوي او خوشحاله دي؟ او جی زما چې دلته کوم فرندز جوړ شوي دي نو هغې کې دي ډېرې داسې جینکې دي چې الخدمت فاونډیشن یې سپورټ کوي او ما سره سکول کې یوه ده اوس 9th کلاس کې ده هغه هم سپورټ کوي رویش علي نیم دی هغه هم د بچپن نه سپورټ کوي ډېر ټایم نه نبا سحر دا 10th کلاس کې ده اوس هغه هم سپورټ کوي د هغې چې څومره تعلیم دی هغه هم ټول الخدمت فاونډیشن سایډ نه دی هغې یې ډېر زیات سپورټ کوي پوزیشن هم څه دی خپل قابلیت مخکې څه جوړېدی شي څه چېرته دی؟ زه به انشاءالله CSS کومه نو زه وایم چې زه CSS ته وځم او ما ته الخدمت والے ویلي دي چې کومې پورې ته سبق وایه پورې به موږ تاسو سپورټ کوو کوم خلک چې الخدمت فاونډیشن سره تعاون کوي هغوی ته څه میسج ورکوي؟ د هغې ډېره ډېره شکریه چې هغې زموږ شانتې ماشومانو سپورټ کوي او د هغې د وجې موږ خپل تعلیم پوره کولی شو او مخکې تللی شو د هغې ډېره ډېره شکریه